اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصل علیہ. نمونگا دا ذکر کو چھ سند پا دین کی بنیادی شے دے او دا سند دو حصے مونگ ذکر کروی. یو خدا چھ دا قرآن سره دا معنی دا پیغمبر علیہ السلام نا مونگ تا سنگرہ ہو رسیدو نو دا خو پا ہر دور کی پا کروڑون انسانانا دا پیغمبر علیہ السلام نا بیا صحاباو نا بیا تابعین نا بیا اتباع تابعین نا اس پا دنیا کے سورہ مدرسی بھئی دا قرآن پا لکونو، سورہ طالبان بھئی پا کی پا کروڑونو، سورہ استازان بھئی پا لکونو. دا قرآن دا جا نقل کئیے فرام جنریشن ٹو جنریشن. لہذا کم شے چھ فرام جنریشن ٹو جنریشن نقل کی گئی غدا پارا خود بل دلیل ضرورت نہیں، اگر پارا خود بل دلیل ضرورت نہیں. ہر چی دا سند لن بنائے حصہ دا چھ دا قرآن راگے چرتنا او چاری سیو کو دا قرآن راگے چرتنا. who was the first recipient of this holy Quran؟ نو دا راگے دا اللہ طرفنا، دا اللہ ذات کی من خبر ہوکرا چھ دا اللہ ذات کو غیر مسلم ہو تو ہم تسلیم شو درے. چار آوڑ جبریل امین دا جبریل ذات کی من خبر ہوکرا دا قرآن کریم نا ہوکرا فرید خانت ہوئے صحیح. اس درہم ذات دا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چی اگر اسیو کو نو دا پیغمبر ذات کی من خبر شروع کرے وا چی دا پیغمبر ذات دا اہل مکہ و پنیزبانے ہم قابل اعتماد دا پیغمبر این اوڑان دے حتی چی پل امانتوں نے دا سرکی خود پل فیصلے یا دبانے کولے پل امانتوں نے دا سرکی خود. واقعہ دا کعبے چی جگڑا پیدا شا حجر اسود بانے فیصلے چا بانے اکڑا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنے. پیغمبر علیہ السلام چڑم بنے دعوت ورکو پل جوند ورطا وڑاندے کہ فقد لبست فیکم غمرا من قبلہ او خلق ما خطاسو کی سلویخ کالے جوند تیر کرے دے زمان متعلق مسخیات دے صدروغ سفرار صدوکا چرتا یوزل پا جوند کی سلویخ کالے ای بے تا پا دی خبرو پوئے گی نا ما وجدنا فیکا اللہ صدقا تا پا دریو شئینو پوئے گی پا صداقت پا دیانت او پا امانت. پس وہ خبر پوئے گی صداقت دیانت او امانت. خبر دین کے لال صداقت دیانت او امانت او دا بنیادی شیئے دی صحیح. او دریم خبرہ چی پیغمبر علیہ السلام کلا ہرقل مانا قیصر روم تھا، دا روم بادشاہ تھا، دا اسلام دعوت والا خط کو لے گو دحیے کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط یوڑو قیصر روم اگر آرڈرو کو چکم عرب زما پا دے ملکی اسیگی ای پا فلانی تاریخ بانے ٹوڑ را جمع کئی ذرا دے سڑی متعلق سے تپوسنا تکو ناغی یہ را جمع کل امام بخاری و تفصیلی حدیث ذکر کر دا ٹول عرب مختلفو پولیس اسٹیشنوں تا اطلاع لڑا دا بادشاہ حکم دے دا عربانو گیدرک پکار دے صحیح. نا عربان چا سورو سوک بزنس تلیو سوک وزٹ لتلیو سوک پیچوان وی زبانیو سوک انلیگل تلیو صحیح شو نو دا ٹول را جمع کل تازی فنگر پرنٹس دے تشہدے پیشی دا رجسٹریشن سرا قیصر روم تیرا ہوستل لوئی پسلگونو خلق ناس کی قیصر روم راگا ادخپل ترجمان پا حوالا دا دین تپوسو کو وی ماتا یو خطر اغلے دی یو سڑیر طرفنا ستاسو دا علاقے دے محمد نامدہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح. نوی ذرا دی سڑی متعلق تاسو نسا تپوسونا کول غوالم خوی ماتا داوئی ایوکم اقرب نسبا منکم الیہ چی دا نسب پا اعتبار تاسو کی دا قریب سوک دے اس من طول پختانیو خود سوک لگ نسب کیو بلتا نزدیو سوک ببالانی کے طول یو دائی سیویو بالانی کے زمان استانی کرا طول یو دائی دے صحیح. خو بیالان کے خو ٹرائب تقسیمی گی صحیح. نوی چی نزدی دا اگر ٹرائب تا سوک دے یا اغتا نسب پہ اعتبار. نا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ اغا وقت مسلمان نو حضرت ابو سفیان وی ما چاپیرو کا تر زمانہ زیاد نزدی رشدار بلسو نو ما ورطے جیز زین اوی طول عرب و تصدیق مکچاو دن زیاد نزدی دا بلسو دی گیدری کی نشتا. نو قیصر روم مانا تپوسو که سرشتہ دی دور سلا سشے دے سرشتہ دی دا. نا ابو سفیان ورطا ہوئے وی زمان نم دے ابو سفیان دا پلار نم دے حرب دا غنم دے امیہ دا غد پلار نم دے عبد شمس او دا غد پلار نم دے عبد مناف او دا نم دے محمد دا پلار نم دے عبداللہ دا غد پلار نم دے عبد المطلب دا غد پلار نم دے حاشم دا حاشم دا پلار نم دے عبد مناف. نو دا سلورم نکا زماو دا یوزائی دے عبد مناف زماو دا مشترک نکا دے عبد مناف زماو دا مشترک نکا دے صحیح. بیا منگا بنو عبد شمسیو ادائی بنی حاشم دی
خبره ده کې واقعي د نږدې نسب ته نږدې کزنه نه بیا مانه تاسو نو کړل دا څنګه سره فلان بنیادی خبره به مانه تاسو کو دا سړی چرته دروغ ویلي دی پیغمبرانو وړاندې چې پیغمبرای دعوی لانه وکړي نو د چرته دروغ ویلي هل تتهمونه بالکذب تاسو چرته په د باندې ګوتو چې تکړه چې د پلاني خبره کې دروغ ویلي ابو سفیان وی چې زما خور سره دښمنی و به ما وی چې ورته وایم چې آو ته به کله کله دروغ وی کله کله به دروغ خو ما یې کزه دا وام اوس دلته 200 عربان پاسې چې دروغ وای صحیح نه ما وی چې نه صرف دا چې زما شخصي په زبر پریشي بلکې زما د ټول قوم په زبر پریشي دلته دا قوم عزت ساتل ډیر بنیادی شی دی صحیح یعنی که پښتانه په حیثیت د قوم ذلیل شي په امریکا کې په حیثیت د قوم اردی متعلق یو بیډ ریپوټیشن لار شي چې پښتانه خلک نه دي زی عزتمن پاتې کېدې شي لږ سره وایي حاجی باری کتب یا ډیر بریتونو باندې لاس وای تعالی بیا څو عزت نه درکسته پښتون دې سړیا صحیح شو نو بے غیرت سړی د اغه نه چې د خپل قوم د بی عزتۍ سبب جوړ شي ځکه چې د سره یو واده دا شخص نه بدنامي سبب بدنامي دا ټول قوم بدنامي صحیح شو او د قوم بی عزتي خو هیڅ تا قال زه په دې مسله کې ډېر سخت قوم پرسته ته دې تاسو هم یې کړی پښتانه چې بی عزتي کی مال ډېر غوسه راځي چې الله ته بی عزتي کی ځون چې مې خپونه ونیولې کسنګ کله کله په دې اخبار کې راشي صحیح وای د دوی چې تللی دیلتا وای الته کې یو پښتون دی لپاره مخبري وکړه ځوام کې دغه پښتون مال چې حالات لراته نو زول داس دا ورمکتا و چې دلا تر ډالرو پر د دوستوب کې صحیح ده کړه به غلطی ده صحیح ده کړه دی باری دی باندې د قام عزت ختميږي نو ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ وای چې زما دښمنی خو ور سره وا خو دی بل شي راتین کړم نو ما ونه وی به ما نه جی د دروغه چرته نه نو ذات شخصیت چې د دشمن په نظر کې مقابل اعتماد ده صحیح شو تصدیق شوه ده نو د داری سیو کو قرآن کریم دری سیو کو بل بحث یا بل سبجیکٹ کوم کتاب چې سړی شروع کوي کوم کتاب نو داغه متعلق سم معلومات حاصلې نمبر 1 دا کتاب لیکل چا دی دا کتاب دا کتاب کو څوک نه ګوري کله دا کتاب ګوري نه دا لیکل چې شخصیت قابل اعتمادي اته سړی کتاب ګوري دا کتاب لیکل چا دی نمبر 1 نمبر 2 دا کتاب په کوم علم کې دی سبجیکټ سره دا هغه علم ډیفینیشن څه دی هغه علم تعریف څه دی دا غي علم موضوع سره د څه بحث کوي او دا غي غرض او غایت څه سره پاره وایي غرض او غایت څه دا علم سره پاره حاصلو غرض او غایت مقصد نو دا قرآن دا کومه مکه ذکر وکړي چې کتاب د چاره د الله دی دغه بحث ته خلاص شو د ډیفینیشن څه دی تعریف نو دا ولیکي چې دا کتاب د الله دی نازل شوی دی په واسطه د جبرئیل محمد رسول الله تا نقل شوه د مونږ په نقل متواتر دی ته وایي چې په هر دور کې په لکونو خلقو منتقل کړي دي په نقل متواتر او په دغه نقل کې هیڅ شوبه نشته په دغه نقل کې څه ډاوټ نشته ځکه چې دا قرآن دی نه افغانستان کې هم دغه دی دا قرآن دی په امریکا کې هم دغه دی سره دی چې بلا ډېر دشمنان دي په انډونیشیا کې هم دا قرآن دی اوس چې هر ځای دا سیملرټي ده نو پته ولګي دا شوبې نه بالا دی پته ولګي چې دې کې عمل دخل نشته اوس ته چې انډونیشیا ته د دنیا غبل سر دی یا جاپان ته اول ته مسجد تلاش او مسجد کې قرآن وګوره څه اختلاف دی ها نو دا دې خبره دلیل دی چې دا قرآن بلا شبه منتقل دی نو دا تعریف شه موضوع سره سبجیکٹ دې بحث ته څنګه کیا نو موضوع دې انسان دی په دې حیثیت چې دې مکلف ته په شریعت باندې دې موضوع سره انسان دی په دې حیثیت
چې دې مکلف دی په شریعت باندې. اوس میډیکل چې دی میډیکل طب داغي موضوع سره انسان ده داغي موضوع خود دې حیثیت نه چې مکلف ته په شریعت باندې په دې حیثیت چې بیماری ورته راځي او علاج وشي. یعنی هغه د انسان د باډي نه بحث کوي څه بحث کوي د انسان د باډي نه بحث کوي خو چې بیماری ورته راځي علاج وشي تعلیمات ولا پکار دي قبل شي ولا پکار دي. صحیح شو. اوس دا قرآن دا د باډي ذکر نه کوي د ضرورت ذکر کوي چې دا دنیا به څنګه سميږي او آخرت به څنګه سميږي په دې حیثیت چې دې مکلف ته په شریعت باندې. او دغه وجه ده دولت کې تایید دغه وجه ده چې لومبنی وحی د قرآن د انسان سره متعلق ده. سورة علق سورة علق شپږ سوه څلور د سره مره دی بیا فوټو سټیټ بس دی جوړ کړی تا ور کړی دا فوټو سټیټ دا لیست والا دا تا دا هم جوړ شوی فوټو سټیټ وباسه کوم چې شی زړی ها لري نو دای ته بیا ټول څه ورک نو په دای چې راوځي بس نو ټول ها نه دا تاسو ته ملو شو په دې تاسو ته نو قرآن شریف کې موجود نه خلک ځان ته تاړي. اقرأ بسم ربک الذی اولولا پنام دربستا آغا اللہ خلقا چې پیدا کول کړی دي. نو څه پیدا کړی؟ هر شی. آبجیکٹ دلته ذکر نه دی دلته آبجیکٹ یا مفعول ذکر نه دی چې څه پیدا کړی هر شی پیدا کړی. خلق الانسان من علق پیدا کړی د انسان د فروزن بلډ نه یا د کلاټ نه د شین د کلاټ نه هغه ته علق وایي. خلق الانسان من علق اقرا الولا وربك الاكرم اپروردگار سا الاکرم ډیر عزتونو ورکون کې دي. دا اکرم دوه معنی دي یو معنی چې ډیر جنرس دی نمبر 2 چې ډیر عزتونو ورکون کې دي. الذي آغا اللہ علم بالقلم چې تعلیم ورکړ دے په واسطه د قلم. علم الانسان تعلیم ورکړ دے انسان ته ما لم یعلم د هغه شی چې دې په نه پوهیږي. نو دغه آیاتونه پیغمبر علیه السلام ته نازل شو. اوس دا څنګه دا فائدہ کوي چې موضوع د قرآن انسان دی. نو دا توړي کوي نمبر 1 چې لومبنی حکم د قرآن یا لومبنی لفظ چې د انسان په غوږ ولګېده د وحی لومبنی لفظ چې د انسان په غوږ ولګېده هغه سره اقرأ څه شي اقرأ قل ولا. نو دې نه پته ولګېده چې علم څومره اهم شی دی په اسلام کې. ځکه لومبنی حکم د خدای چې راغی نو څو اقرأ نه خو ورته دا وایي چې اخرى نه ورته دا وایي چې اوسکا نه ورته دا وایي شابه ډالر وګټه نی وردا وې شابه ټول امریکای مالک شاه لومبنه خبره ورته څوک اقرا. ځکه د انسانیت زیور علم دی. انسانیت زیور څه شي اجي غني علم دی. نو لومبنه لفظ چې د انسان په غوږو لګیدو د خدای د حکم هغه څه شي اقرا. یوا دریم بسم ربک پنام درفستا. نو لولې چې حرف لولې چې حرف خو مد نظر به د الله رضا وي پکې. صحیح شو. نو اوس مسلمان که قرآن زده کوي نو هم به د الله لپاره زده کوي که حدیث زده کوي هم به د الله لپاره زده کوي که انجینیر جوړیږي هم مد نظر به دی چې د خدای د مخلوق څخه خیر کوم که ډاکټر جوړیږي هم به مد نظر دی چې د اخلاق د مخلوق څخه. نو دې کې کوم فیلډ کې څه زده کړه کوي هغه به عبادت کاونټ کیږي. سفلا خانه پوینټس پورته کوي که نه دا دریم پوینټ پکې چې بسم ربک. اوس ناروا کار ته خو سړی بسم الله نشي ویلی که ویلی شي سړی چې غلا کوي دا وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم. سړی چې چاته دوکه کوي دا وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم. سړی چې چیټینګ کوي نو وایي چې بسم الله الرحمن. ځکه په ځان یې کوي دا بسم الله په ایمان نه ختمېږي. ناروا ته کوي بسم الله وایي خو څه کېږي. یعنی یو سړی خدای مکه خدای زمونږ عزتونه وساتي. یو سړی که زناکاري شروع کوي نو وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم. که ناروا د پر سړی بسم الله وایي په ایمان نه ختمېږي. خبره ذهن کې رااله. نو چې الله تعالی وایي چې اول ولا پنامه د رب ستا نو دې امپلیسټلی دا شی فائدہ کوي چې لولې به هغه شی چې شریعت کې جایز وي. ځکه بسم الله به ورته نو بسم الله خو ناجایز ته نشي ویلی څه ته به وایي
جائز ته وای نو پته ولګي چې کوم شی په شریعت کې ناجایز یا بل ولې نه کوم شی شریعت کې ناجایز هغه ولې نه. څلورمه نقطه الذي خلق اغا الله تعالی چې ټول مخلوق پیدا کړی دی او ورپسې ذکر وکړه خلق الانسان نو دا انسان په مخلوق کې داخل دی کنه داخل چې الله تعالی وی ټول مخلوق پیدا کړی نه پته ولګي چې انسانم من جمله د مخلوق څخه دی هم پیدا کړی خدا مستقلا انسان بیا ځان لوري ذکر کوي ینه دغه ذکر شپ ټول مخلوق کې چې هغه الله تعالی چې ټول مخلوق پیدا کړی دی نو دا انسان مخلوق نه دی فرید خانه دی مخلوق دی ولې ورپسې وای خلق الانسان نو دا اشاره ده شرافت او کرامت د انسان ته چې مخلوق خو ټول مخلوق دی خو انسان پکې ځان لا جلا شي دی اهمیت د انسان شرافت د انسان کرامت د انسان ځکه جن پیدا مخلوق نه نه کله دې ته وګوره یو ته وایي شرف ذاتی یو ته وایي شرف زمانی صحیح چې کوم ځای انسان اولا ذکر کوي دا ذاتی شرف دی چې کوم ځای جنات اولا ذکر کوي دا بیا زمانی شرف دی صحیح شو دې ته وایي تقدم زمانی. بل نقطه من علق د وینې نه پیدا کړی دی نو پته ولګېده چې بنیادی حقیقت د انسان حیوانیت دی د وینې چې کوم شی پیدا یې غسي فرید خانه حیواني کنه د کلاوډ چې کوم شی پیدا یې غسي شي حیواني نو اوس پته ولګېده چې بنیادی حیثیت د حیوان سره د انسان سره حیوان دی وایي ارسطاټل ورته سوشل انیمل وایي انیمل دی خو یې څه شی دی سوشل دی وګوره حیوان څه ته وایي خوراک غواړي مونږ غواړو که نه غواړو سکاک غواړي مونږ غواړو که نه غواړو شیلټر غواړي مونږ یې غواړو که نه غواړو ښځه یا سړی غواړي مونږ یې غواړو که نه غواړو ګرمای سبزی نه ځان بچ کوي مونږ یې ځان بچ کوو که نه نو دا ټول خصوصیت د چا دی د حیوان نو انسان هم حیوان دی بنیادي طور ورپسې اقرا وربک الاکرم اوس د عقل په اساس باندې انسان عزت غواړي دنیا کې دا سوچته چې هغه وایي زه بې عزته شم انسانانو کې صحیح حیوان خو په عزت کې ځان ته پوهېږي ته پوهېږي ځکه دا خو عقل خبره ده نو حیوان کې خو عقل نشته انسان څه غواړي عزت غواړي انسان څه غواړي عزت غواړي صحیح اوس عزت به پس ملاویږي نو الله تعالی بیا لفظ ریپیټ کړه اقرا چې زده کړه وکړي نو ورته به عزت ملاو شي دا ولیکه چې زده کړه وکړي نو ورته به عزت ملاو شي هغه هسې خو به لکه د میکسیکو په شان پیټي وشتی دا ولیکه حاجي باري چې اقرا وربک الاکرم انسان عزت غواړي عزت په څه ملاویږي ورته په علم د دې وجې لفظ اقرا یې ریپیټ کړه چې که عزت غواړي نو زده کړه وکړه که عزت غواړي نو زده کړه وکړه یوه دویم د پروردګار مقام چې هم معلومه د پروردګار عظمت باندې چې ځان پوهې علم ولا پکار دی څه ولا پکار دی علم ولا پکار دی سادی بابا ډېر عجیبه خبره وکړه چې پې علم چو شمع باید گداخت ګلستان شروع کوو نه څنګه خواله سبله ها تا ویلې که نه او دا خو ډېر لوی ناروا شي تاسو نه ویلې تا نه ویلې هغې غني خو هم تا به ویلې پخوا به دا په جوماتونو کې هم خلکو یا په سکول کې به هم وي زمونږ په سکول کې د ګلستان بله حصې او په مسجد کې مو ټول ویلې دی ګلستان بوستان سکندرنامه مثنوي د مولانا روم دا ټول مو ویل پانیگنج نو سادی بابا وایو چې پې علم چو شمع باید گداخت گداختن پیژن ملټینګ ویلیدل چې پې علم چو شمع باید گداخت د علم د حصول د پاره ځان ملټ کا یعنی کې محنت کا علم د حاصلولو لپاره څه وکړه ځان ویلې کا خو علم حاصل کا ولې کې بې علم نتوا خدا را شناخت لکه بغیر د علم دا ممکن نه چې خدای وپېژني خدای په څه پېژني علم سره صحیح نو په دې آیت کې دوه نکتې دي یو دا چې عزت ورکوونکی الله تعالی دې په علم باندې عزت ورکوي دویم دا چې کرامت او شرف ملاویږي په دې چې الله وپېژني کرامت او شرف ملاویږي په دې چې الله وپېژني لپاره علم ضروري دی
هغه لپاره علم ضروري دی. اوس دا علم به حاصلې څنګه؟ بل نقطه شپږمه، الذي علم بالقلم، هغه الله تعالی چې تعلیم ورکړي د قلم ذریعے سره. نو د علم د حصول ذریعے سره ډوم بنئ قلم. الف موږ ماشوم له لاس نیولې په الف باندې ګرځو، بیا دلته دا سیستم نشته. صحیح شو؟ تاسو یاد دي؟ یعنی زمونږ په فیملی کې به څوک په مکتب کې زمونږ د مشر چې موږ مکتب شروع کړو بر الله لاس نیولې ادا سي بل قلم ګرځو. صحیح، الذي علم بالقلم. صحیح. اوس ورپسې نقطه، علم الانسان ما لم يعلم، چې دا قلم داسې عجیبه وسیله د علم ده چې انسان په کوم شیونو نه پوهیږي دا قلم ور باندې پوهیږي. دا ولیکه چې انسان په کوم شیونو نه پوهیږي دا قلم ور باندې پوهیږي. نو د دې رستنو دو آیتونو نه دا نقطه راووته چې انسان صلاحیت لري د استعمال د آلاتو. انسان صلاحیت لري د څه؟ د آلاتو د استعمال. دا ټول دنیا چې کنټرول کوي په څه باندې کنټرول کوي؟ په آلاتو. دا نه چې بدن په قوت باندې خو دې خر نشي کنټرول کولی. که خر لیونی شو دې کنټرول کولی شي؟ ها، خو په څه کنټرول کړی دی؟ خر لیون دې ته موږ ورته ترې وایو، هغه هم راټینګ کړی دی. بلکې هاتي څومره لوی شی دی؟ ایلیفنټ. اسه په قوت باندې کټول قندارانو پورون کوي هاتي به راټینګ شي. کوم ځای نه به رانیسي؟ اخراني ته هم نشي. صحیح. او زما په خیال خو هغه یو دوه ځله څوم داسې وونو لشل قندارانو سره د انسان رحمت غورځولي. صحیح شو؟ خو دغه انسان د آلاتو استعمالونکی دی، هغه مضبوط هاتي دومره یو نحیف و نظار سړی ورسره هغه ترټر کې صحیح. هغه پاسه به ماشومان سواره کړي. تاسو وکړه نو اوس پته ولګېده چې انسان حیوان دی. دا ولیکئ، انسان حیوان دی خو عاقل حیوان دی. دا آلات استعمالي په څه باندې؟ په عقل باندې. دا آلات استعمال دا په بدني قوت باندې کیږي، دا په څه باندې کیږي؟ ها، په عقل باندې. حیوان ناطق معنا عاقل کا. نطق معنا گویائی نه ده. نطق معنا ادراک د کلیات. ادراک د کلیات په فارسی کې موږ ترجمه کوو دریابنده معقولات. ناطق ترجمه ولیکئ چې انسان ته منطقيان لاجک والا علما چې دغه ورته حیوان ناطق دی. انسان څه شي؟ حیوان ناطق دی. د ناطق معنا دریابنده معقولات. دریابنده دریافتن، دریابنده معقولات. پر خانه ما ډیره فارسی ویل. صحیح ده. دا الله مهرباني ده. مالا کمپیوټر خراب کړی. الحمدلله. ها؟ اوس غرض او غايه د دې قران څه شی دی؟ نو غرض او غايه نمبر اول اصلاح د عقیده او د عمل. اصلاح د عقیده او د عمل. نمبر دویم مضبوط نیول رسای د الله. مضبوط نیول رسای د الله. تاسو رسای ورته روب الاعتصام بحبل الله واعتصموا بحبل الله. د خدای رسای مضبوطه ونیسئ. او نمبر دریم حاصلول د خوشبختی د دنیا او د آخرت. حاصلول د خوشبختی د دنیا او د آخرت. الورة الوسطى وګورئ. حاصلول د خوشبختی د دنیا او د آخرت. شیخ شاه زین بیا پیسو طرف تر کنه حاصلول د دنیا دی وایي
اوس به دې وایي اوس به دې په قال څه ته تقسیم نه کیږي مقصد د قران دی حاصل له دنیا دلته چرته کله اعلان کړی دی ورته څه راځي څنګه زبایي تاسو ته او په څو باندې لاسه یې څه څه ثابت شروع کړی حالانکه چرچونه په لګي په خپل پیسې اخلي خلګونه ها اټینډنس نشته دا زمون له څه ویل در په وسو دنیا میشته اټینډنس نشته کنه اته کوم ځای چې کوم یو دین نه چې روح ختم شي کوم یو دین چې روح هغه کې اټریکشن دی بیا نو چې اټریکشن نه پکې نو اټریکشن به پیدا کړي د دې وجې په چرچونو کې میوزیک شروع کی وایي چې خلک راوړو ډانسونه پکې شروع شي وایي خوراکونه پکې ورکول شروع کی پیسې ورکول شروع کی اوسه د شی په دغه شروع سره یو چش دی اوسه د بشاف دغه چې دی مشه د بشپ دغه دی دکلیر کې چې بالا دغه صادونه الله اکبر خدای دې وکړي ها سورہ بنی اسرائیل سورہ اسراء وتم وي بنی اسرائیل ورته وي پدې تاسو کوم لفظ دی کله اندلسه پاره بالکل ابتدا ها 203 آیت نمبر 9 او 10 دغه د قران موضوع ذکر دراته پیدا مکړه ان هذا القران تاکک سردا قران یهدی گائیډنس کوي للته د ژوند تیرولو هغه طریقې ته یا اقوام چې هغه بیلنس طریقه ده اقوام معنا بیلنسډ متوازن معتدل نو که سړی دا غواړي چې زما ژوند د بیلنس تیر شي زما ژوند بیلنس تیر شي نو الله تعالی دا قران ورته بیلنس ژوند وکړي کله قران نه قاضي کوي ژوند کې بیلنس دی بیا ژوند امبیلنس وي صحیح او انسان په دنیوي ژوند کې مطمئن کله پاتې کېږي ژوند کې بیلنس وي که ژوند کې بیلنس دی د اطمینان ختمېږي که ژوند کې د دې وجه خو چې مادیت ډېر غالب شي او بلیونیر شي بیا سویساید کوي څه کوي خودکشي کوي خودکشي ولې کوي ځکه ژوند د امبیلنس شوی دی څه شي کوي ژوند د امبیلنس شوی او چې ژوند د امبیلنس شوی دی سفر کېږي چې ژوند د امبیلنس شوی دی د روح تنګ دی چې ژوند د امبیلنس شوی دی د روح د روح او د بدن یو بل سره جوړ نه راځي د روح او د بدن یو بل سره جوړ نه راځي نو بیا وصل ته دی وجه فنس لګولې دا ګولډن برج باندې التسان فنس کو کې یو برج سو ورته ګولډن برج نه باندې ډېر لوی ډیفنس ځکه چې دغه خلک هلته ولاړ هغه پلر ته وروغه ته ځان ور واچو صحیح شو وجه ځکه چې د روح او د بدن یو بل سره جګړه پیدا ده چې روح او د بدن یو بل سره جګړه دا خو دنه بیټل فیلډ دی نو چې دنه بیټل فیلډ دی نو بس دې بیا نشي پیس کولای نو د راځي ژوند خاتمه وکړه دا څه عذاب دی خبر دین کړل یعنی دنیا کې اوس دا کوم ډیسټربنس دی دا هم د روح او د مادیت جګړه ده د دنیا کې اوس امبیلنس ده ټول دنیا ډیسټرب ده ټول ډیسټرب ده کنه ولا ها د روحانیت او د مادیت جګړه ده ته دې جګړه ده ایډیالیزم نه سپریچوالېزم ها د روح او د مادیت جګړه ده علامه په خپل یو شی کې ډېر عجیب خبره کړې ده چې عالم کو ہے پر مارے کئے روح و بدن پیش دنیا ته بیا د مارکه د روح و بدن را مخ کړه عالم کو ہے پر مارے کئے روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابارا درنده خو پیژنې صحیح ہے هغه وی دا کم خلق چې د مادیت په اساس باندې په روحاني خلقو حمله کوي دا تهذیب درندگان دي تاسو شری دا تهذیب درنده اوس د تهذیب درنده په روحانيت باندې ولي حمله کوي ځکه د روح او د مادیت جګړه پیدا کوي د روح او د مادیت ځکه نو چې کم خلق روحاني وي دا ماده پرس خلک ځان د لپاره خطر کوي ماده پرس خلک څه غني ځان د لپاره خطر کوي دهشتګرد دي وایي څه شي دي صحیح بنیادی خبره ده دا بم خو پکې رستو راغلی دی صحیح بنیادی شی بل دی دا بم خو صرف د موټیویټ کولو لپاره د موبلایز کولو لپاره چې ماس ډسټرکشن دی او فلان دی او فلان دی صحیح انا کېسته هم نه اوس په خپل وایي استاد نو دا د روحانیت او د مادیت جګړه ده سیف الله خان خبره څنګه اسانه فیصله شو
سیف خان اوس غټ مولا شو ها خلک دې منی کنه ها دا خلا اسی پښتانه چې دې مولا ومني نو دا بیا ډېر کمال دی ځکه پښتنو خدای هم ډېر پټانه منلې دي خدای دې خوار کړی دا خدای لکه ما ته پوهه کې د وایم پاور راته وایي جایز دي که ناجایز دي هغه د مقصد دا چې دا په امریکا کې مولا شوی دی د په مذهب کې بلا دي جایز دي موضوع خبره زه کوم مقصد د خپل استاد څخه چې ما موضوع کوم ډیره کوي دا ان هذا القرآن تاکہ سردا قرآن یاد للتے گائیڈنس ورکے آغا طریقے او آغا لارے طرف تا ہی اقوامو چی آغا دیر معتدل او دیر بیلنس لار دا او انسان جوان تیری گی پدی چی دا لائف بیلنس وی کہ لائف امبیلنس ور حدیث کی رضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چی ایون پا مادی جوان کے ہم بیلنس پیدا کا اخراجات دا آمدن تر حد رقم کا اخراجات تاسو اخراجات وای ایکسپنسز حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمای الاقتصاد نصف المعیشه د آمدن او د ایکسپنسز په میس کې بیلنس پیدا کول دا 50% تا خپل اکانومی کنټرول کړه وما علی من اقتصد حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ک خپل اخراجات او ایکسپنسز دی د آمدن راکته کړل ته باندې چاته لاس نیسی بیګر باندې جوړیږي ته باندې چانه قرضې غواړي نه به ځای لکېږي رسوا کېږي به صحیح شو دا مونږ ځای لکېږي او رسوا کېږي ولې ځکه زمونږ اخراجات د آمدن نه ډېر واردې دي مونږ ګټو 10 روپۍ او لګو 10 کریډټ کارډ او بس اوس په پلاستیک دی نو دی وجه په ټوخه کې لیونی شي صحیح شو ټوخه کې لیونی شي بلکې د خزو ډیمانډ خدای دې مونږ د خزو نه خلاص کړي ها آرټیشیا دا لوی عذاب دی صحیح شو بیا دام یو لوی عذاب دی حاجی غنی ته کور کې وای فار ایگزامپل اجي بارے کو بی ایم ڈبلیو واسطه مونږه شان پټه کې ګرځم صحیح شو بیا نه سره رحمت توي پته اجي غني د 300 کمرو کور اغسته ډبل سٹوری دی مونږ لا شان دي چونیانه کې پراته شو صحیح اوس بس نه سره رحمت غریبوم ته خدای په کار راکړي او سو کم اوس کریډټ کارډو کم ک چا باندې ورمنډه کم نو فرید خان لمر په ګوت کېدم راکړه پیسې دي صحیح شو کنه اوس دا وجه دا ده چې مونږ خپل اخراجات د دې وجه نه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ ډېر عجیبه خبره کړې ده هغه وایي د خزو نیچر دی د خزو دا نیچر د خزو نه بدلیږي نیچر ها یعنی خزه کې فرق وي خو ایکسپټل کیسل خو ایز ا هول د خزو نیچر دا دی چې د کمپټیشن د مسله په دې کې دی راي د کمپټیشن مسله سړو کې رل کمای یا تر پچا کې ها سړی چې خزولې شوی نه وکم بیا دا مزاج پیدا شي انا شته شی موږ ته خزولې وایو موږ ته چې د جنس برابر شي نه صحیح کا شکل خو دې سړو ده خو ها خو خزولې شوی دی صحیح نو دا نیچر د زنانو چې په هغه کې دا د کمپټیشن مسله ډیره زیاتې پیغام دیو جن امام صلی الله علیه فرمای چې خپل خزه ته خپل آمدن خیم نه چې سور ګټم صحیح هغه وایي کله ورته وخت چې زه په میاش کې 2000 ګټم هغه په میاش کې 3000 لګړي بیرادر راکړي وګوره سادي په واسطه خو خبره کړې دار امام سے مذهب دی رحمه الله چې فلخانه تا کول کال خونه دی ویلې کدی ویلي بیره دې غر کړه دغه هو مصیبت ده کنه دا تاسو پیروم په دغه ځای طالبانو د ځان پرېښو دا خو خانه مسله ده هم منسکي ورته نو فرمائی ان هذا القرآن تاکہ سردا قرآن یادے گائیڈنس ورکے للتی آغلار طرفتائی اقوام چیغ دیر بیلنس لار دا ویبشر المؤمنین ابشارت ورکی مومنان آغتا یعملون الصالحات چی عمل کینی کنلو اجرن کبیرا چی دوی دا پارا لوی اجر دے آخرت کے نو دنیا کے دا بیلنس جوند طریقہ در تخیصو دا قرآن او آخرت کے دلوی اجر بشارت در کئی پتہ لگے دا نو اس غایہ او غرض او مقصد دا قرآن حاصلول دا سعادت او خوشبختی دا دنیا و دا آخرت حاصلول او خوشبختی دا دنیا و دا آخرت صدا خوشبختی دا دنیا دا مطمئن زندگی خوشبختی دا دنیا صدا مالدار زندگی نا سوچے مطمئن زندگی ذکر چی اطمینان مال سر نہ راضی کہ مال سر راضی
ځکه د مال خروج سره تعلق نشته. دا اسباب د اطمینان دي نه. نو مطمئنه زندگی په دنیا کې او اجر عظیم په آخرت کې. اجر عظیم د آخرت لوی سعادت سره چې یو لوی اجر ته میلاو شي چې دغه جنت کې د میاشت کې لوی بنگلا عبدالباری ستاله چې الله ورته وایي د قیامت پر ورځ دغه غټه بنگله چې ښکاري که نه دا سو سټوریز دا ستاله ورځه وته. حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام وایي د معراج په شپه چې عالم مثال کې عالم مثال یعنې ماډل دی یعنی بعض اوقات یو خدا بلډینګ دی یو د بلډینګ په فرنٹ کې ماډل پروت دی دې ته وایي عالم مثال. پیغمبر علیہ السلام وایي چې الله تعالی ما باندې کله سیل کو د عالم مثال د جنت او د دوزخ د جنت او د دوزخ. نو الته حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې په جنت کې یو ډېره ښکلې بنگله وکته صحیح دا د مرمر بیضا جوړه وه. مرمر تاسو وایي د مرمر بیضا جوړه وه د یو مرمر بیضا د سپین مرمر نه یو ډېر لوی عظیم بلډینګ جوړو. فاعجبني ما ته ډېر لوی خوند راکړ ډېر ښایسته ښکارېده او زړه مې دا وغوښتل چې ورته ننوځم او دا ګورم صحیح. خو تپوس مې وکړ جبریل نه چې دا د چا ده. تپوس مې وکړ جبریل نه چې دا د چا ده. وی راته وی دا د عمر بن الخطاب ده. دا د چا ده؟ د عمر. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وی جی بیا ته ننوتې ورته. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ستا غیرت راته یاد شو صحیح چې تم کرا بغیر دی آیت تله حضرت عمر خوري غیرتی بنده وستا غیرت سره یاد ستا غیرت د وجه ورننه وتم نه ته ته خفشه چې ته زمون کور ته بغیر دی آیت نه وته صحیح. په حضرت عمر رضی الله تعالی ورته مسکی شو وی او بک یا رسول الله زبد خپل غیرت مظاهره ستا خلاف کوم صحیح. په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ستا غیرت راته یاد څه ته غوسه نه کړي که غوسه شوي چې ته ولې تلې مونږ الله تعالی دې موږ ته سعادت د دارین وایي ان شاء الله. هلته به قرآن وایي. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د قرآن مفاهیم او معانی ختمېږي نه د دې اصل معانی به اهل جنت ته په جنت کې ملاویږي. هلته به هم درسونه د قرآن څه شی وایي درسونه وایي. بل بحث تفسیر تعویل او تحریف درې شیونه دي. تفسیر تعویل او تحریف. دا موږ څنګه تفسیر شروع کوو په کار چې وی په تفسیر څه ته وایي په دې هم پوه شي تعویل څه شی دی په دې هم پوه شي تحریف څه شی دی. دا لفظ تفسیر دا د فسر نه دی فا سین ری فسر. او د فسر معنا ده پیدا کردن معنای سخن پیدا کردن معنای سخن د لفظ معنا پیدا کول دې ته وایي فسر. دا یو معنا د لغت کې. دویمه معنا یې ده وا کردن چیزیں را او پنول وا کردن چیزیں را ها نه دا بل مولید کنه وا کردن چیزیں را تشیق الاول. او د قرآن تفسیر کې موږ دا دواړه کار کوو د لفظ معنا پیدا کوو او اوپن کوو به د لفظ معنا پیدا کوو او خلاصو به. دا کوئی لفظی معنا ده. ڈیفینیشن یې څه دی دا کوئی لټل میننګ دی. ډیفینیشن یې څه دی چې تفسیر هغه علم دی چې په هغې کې بحث کولی شي بحث کولی شي د الله د کتاب نه په داسې انداز چې معلوم شي مراد او مقصود د الله په داسې انداز چې معلوم شي څه چې د الله تعالی د آیت نه څه مراد دی څه وایي موږ ته څه وکړي بحث په یې کولی شي د کتاب الله نه په داسې انداز چې معلوم شي په مراد د الله. صحیح شو.
خو د تفسیر موضوع سره نو تفسیر موضوع قرآن ځکه تفسیر سره بحث کوي موضوع دې ته وایي چې کوم شی نه پکې بحث کیږي نو دا ولي کوي چې موضوع تفسیر قرآن دی مقصد سره غرض او غایا نو مقصد د تفسیر فهم د کتاب الله څه شي فهم د کتاب الله چې په کتاب الله باندې پوهه راشي بل شی د تعویل تعریف د تعویل یا ڈیفینیشن د تعویل لغوی معنی خو دا گردانیدن کلام الظاهر بخلاف ظاهر دا لغوی معنی دا لٹرل میننگ گردانیدن کلام شرشا تعالی فرضی رکھتی ہاں گردانیدن کلام الظاهر بخلاف ظاهر دا کوئی لغوی معنی دا خو اصطلاحی معنی یا ڈیفینیشن اړول د کلام دی د ظاهری معنا نه یو داسې احتمال طرف ته چې هغه د کتاب الله او د سنت رسول مخالف نه وي اړول د کلام دی د ظاهری معنا نه یو داسې احتمالی معنا ته چې هغه احتمالی معنا نه د قرآن سره مخالفت ده نه د سنت رسول سره صحیح شو دا مونږ چې لګیو په دغه لګیو تعویلات کو چې یو معنی ده بل معنی ده نو هر هغه معنی جایز ده چې د هغه قرآن او سنت سره اختلاف نه او لفظ کې احتمال موجود دی لفظ کې او احتمال موجود دی او دیتا وای تدبر دیتا وای تدبر فی القرآن قرآن کی فکر کول قرآن کی فکر کول اللہ تعالیٰ فرمائی افلا یتدبرون القرآن خلق قرآن کی غور و خوض نکل ام علی قلوب اقفالها اکنا دوی په زړونو باندې تالی لګېدلې دي قلف لګېدلې ده شوف یو حدیث تشریفي او دا حدیث عین هغه لفظ داستان تاسو فرمایي موږ نشو کولی کې هغه څنګه یو خپل یو داسې عجیب مرواجه خبرې چې هغه یو څه ته ځای شرایع سره رواني نه څه مقصد مثلا یو خلک څوک یو وځه حدیث شي کوم دا حدیث مطلب دا اصلي معنی یې لکه اجماع چې غواړي هغه چې کتاب مسوي فدان هغه څه نه سم کوي نور دا مرواج اصلاحات او شان دا پرانا باسم نه خدا سے مسئلہ ہے چې یو عالم دی عالم خو په دې باندې کوئی د حدیث اصل تقاضا سره یا د کې بل تعویل سکے دی یو غیر عالم دی غیر عالم ته اجازه صرف تر دې حد چې ما یو عالم نه داسې ورېدلی دي لکه موږ د جماعت والو ګره تبلیغ جماعت والو صحیح دی چې بیان کوي دی کله دا نه وایي چې حدیث کې راغلی دی وایي یو حدیث چې مفهوم موږ د بزرګان نه اورېدلی دی څه وایي یو حدیث چې مفهوم موږ د خپل بزرګان نه اورېدلی دی صحیح نو دی باندې سړي ذمہ داری ختم شي ځکه یو سړی عالم نه او د یو حدیث خبرو کې غیا حدیث نه یا دغه معنا نه انت حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من کذب علی فلیتبوا مقعده من النار چا چې یو غلطه خبره ماته منسوب کړي ځان له جهنم کې کوټه جوړي صحیح شو نو دی وجه یعنی یو علماء هغه په یو لفظ کې چې هم لک شک وي چې دا لفظ حدیث کې قاعده راغلی کې جلسه حالکه دواړه د عربی لفظ دی ودواړو معنا سره ناستا د قاعده معنا سره ناستا او د جلسه معنا سره ناستا خو هغه په دې کنفیوز چې پیغمبر علیه السلام لفظ جلسه ویلو او که لفظ قاعده ویلو حالکه معنا دواړه یو ده خو دغه عالم علیکه لوی محدث دی لګیاره علم حدیث علماء ته پڑھاوي خو چې دغه یو کنفیوژن پیدا شو چې د پیغمبر کلمه جلسه ده اک قاعده ده حالانکه مفهوم معنا دواړو یو ده نو ته د پاخه کوي او کما قال علیه السلام یا لکه څنګه چې پیغمبر علیه السلام فرمایي صحیح شو چې هغه وبال نظام بچی چې په جهنم کې به اختیار کوټه جوړ نشي
دا ډېر احتیاط والا شی دی. صحیح شو. نو دې ته وایي تعویل. نو تعویل یو ممدوح او اپریسیټډ عمل دی. د چا لپاره؟ علماء لپاره. تعویل یو ممدوح عمل دی. ممدوح معنا اپریسیټډ، ویلکم. خو د چا لپاره؟ علماء لپاره. بل شی تحریف. تحریف د حرف نه دی. څنګه؟ حرف نه. او حرف وای طرف ته. څه ته وای؟ طرف ته. کناره. څه شي؟ کناره. په لغت عربي کې کلمات درې قسم دي. کلمات څو قسم دي؟ درې قسمه. یو فعل، یو اسم، یو حرف. یو فعل، یو اسم، یو حرف. صحیح. د حرف لغوي معنا د طرف. یا کناره. یو د آیت کې راغلی. let me take you to سورہ حج آیت نمبر 11 قتل. ومن الناس من يعبد الله على حرف. ابازه د خلقنا غسوق دے چې عبادت کوي د الله تعالی على حرف. په یو کناره ولاړی. دین ته مست نه راځي. دین ته مست نه راځي. بس دا په اورا ولاړ دی. موږ ورته ټل شنو. اته ټل شنو. ځلنه قبلینا. ومن الناس بعض خلقنا مناسو یعبد الله چې عبادت د الله کوي على حرف په یو کناره ولاړ دی. یعنی دین مست نه نو ځکه مطمئن پنه دی. ته دین مست نه راځي ځکه مطمئن پنه نشته. او سره دا خطر ده سره د وبو مست ال ورږي چې لامبو ورږي. صحیح. او دې په دین مطمئن نه دی ډوبېږي. دوی څه کوم؟ دوی نه کار غلط دی. دوی نه مونږ د سکول دا څه وخت ځای کولی. ها دا دین کول لیکن نو دې بس په اړه ولاړ دی. صحیح. او الله تعالی فرمایي چې دا سره ان اصابه خیر کدت دی دل کې څه فائدہ ورسېدا اطمئنان نبی نو پاغه وقتی فائدہ باندې وقتی طور خوشاله شي. په وقتی فائدہ باندې وقتی طور خوشاله شي. هو ان اصابت فتنه اکور تور سره تکلیف په دین کې انقلب علی وجه نو دی واپس مخ وړي د دین نه. لسو کی تکلیف پرته ملاو شو په دین کې نو بس اړو دین پرې خدا مخ واړی دین په بل غاړه روان شي. نو الله تعالی وایي نتیجه خسرت دنیا والآخرة. دې سړی دنیا هم لوست آخرت هم لوست. وذالک هو الخسران المبین. او دا ډیر لوی عظیم خسران او عظیم لاس دی چې سړی نه دنیا لاس راشي او نه آخرت لاس راشي. دې دنیا لاس راشي او نه آخرت لاس راشي. نو د حرف معنا ده طرف، کناره. تحریف د حرف نه دی. دا ولیک تحریف څه نه دی؟ د حرف نه. نو د تحریف معنا ده بردن شی به طرف کناره. بردن شی ها به طرف کناره. یو سړی یو شی کناره ته بوتل. نو د تحریف مقصد هم دی چې د آیت اصل مقصود نه د شی کناره طرف ته بوزم. چې د آیت اصل کوم مقصود دی ها ځنه دا معنا چاته بوزم یو کناره طرف ته خلق په ګډ وډ وړو. دې ته وایي تحریف. صحیح ورته تحریف. او په اصطلاح کې ټیکنیکلی د تحریف ډیفینیشن دی اړول د کلام د ظاهری معنا نه. اړول د کلام د څه نه؟ د ظاهری معنا نه. یو داسې احتمال تا چې هغه د کتاب الله مخالف وي یا سنت رسول مخالف وي. دې ته سوې تحریف. اړول د کلام د ظاهر نه یو داسې احتمال تا چې هغه یا د کتاب الله مخالفي یا د سنت رسول مخالف. تعویل مخالف دا تعویل مخالف شو. تعویل ممدوح دی، دا مذموم دی. تعویل سره ممدوح دی، اپریشیټډ، دا مذموم دی، کنډم دی.
او معنا بعید او قریب بل بحث طریقې د تفسیر د قرآن طرق التفسیر طریقې د تفسیر د قرآن یو شی طریقه غواړي د تفسیر د قرآن طریقې دي معلومه نمبر اول تفسیر د قرآن په قرآن باندې تفسیر د قرآن په قرآن باندې یعنی د قرآن د یو آیت مفهوم زیات واضح نی نو بل آیت یا پاغه آیت کې فالوین کلمات داغه تفسیر کوي تفسیر د قرآن په قرآن باندې دا په خپل کې دوه قسمه دي تفسیر د قرآن په قرآن باندې دوه قسمه دي کله دا تفسیر متصلا شوی کله منفصلا شوی متصلا معنا یعنی دا آیت چې د کوم معنا واضح نه ورپسې آیت را روان دي یا ورپسې لفظ را روان دي تشریح کوي صحیح دي ته وي متصلا کله تفسیر د قرآن په قرآن کې شوی څه متصل او کله شوی منفصل بل ځای ته هغه پیدا کې چې د دې آیت مفهوم واضح نه دی د دې مفهوم چې قرآن کې بل ځای شته چې دا واضح کړي خبر رااله دین مثال درم بني تفسیر د قرآن په قرآن باندې متصلا آیت نمبر یوصل او اتیا بقرہ سورہ بقرہ پیدا مکو لمبے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ گورے ماتا گورے کہ روزہ پہ ابتدا کے فاسٹنگ روزه په ابتدا کې دا به شروع کېده د ماسخوتن اوده کېدو سره سبا تر نور پرېوتو پورې نو د شپې به هم روژه وه د ورځې به هم روژه وه دا ولیکئ چې روژه به شروع کېده کله ماسخوتن چې څه به ته بیډ ته لاړې چې څو پورې بیډ ته نه وې ته خوراک جایز و خو چې بیډ ته به لاړې اوده کېدو لپاره څو وخت به هم لاړې اوس که یو سړی 9 بجې ورته نو د هغه روژه 9 بجې شروع کېده که یو سړی 10 بجې ورته د هغه روژه پیشنوی پکې نه پیشنوی پکې نو اوس د روزي مفهوم سره دریو کارونو نه بدان بچ کې د روزي معنا سره دریو کارونو نه بدان بچ خوراک نه سقاق نه مباشرت نه دا ولې د روزي مفهوم دغه چې دریو کارونه باندې کې درې کارونه پکې ناروا دي نمبر 1 خوراک نمبر 2 سقاق او نمبر 3 د میا او د خزي خوند یو ځکه دل نو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سار راغے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے بیگاش پجی ما باندې ځان باندې ضبط نه لگا بیگاش باندې ځان باندې ضبط نه لگا بیبي سره یو ځای شو بیبي سره یو ځای شو استاد ته معلومه چې په روزه کې سړی خوراکو کی یا خاکو کی یا بیبي سره یو ځای شي نو څه په لازمي کفاره څه په لازمي کفاره حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دې پر کې چې زما پوزیشن بسې بیگاش پزې او د شیم بیبي سره رمضان دی روزه ده او ما تاسو ته د روزي اصل تصور داو چې د کېدو نه بعد بشورو کېده سبا ما خان پورې صحیح پیغمبر اسلام ورته کېنه جبريل امین نه آیت ګوري او حل لکم جائز ګرځول شوی تاسو د پاره لیلۃ الصیام پشپد روزو کې الرفسو یو ځای کېدل اعلان سائکم بیان خپل سره وهن لباس لکم دا بیان پردل تاز پارا و انتم لباس لهن تاسو پرده دوی د پارا لباس ته وي دا پرده کوم زمون بدن پټ کړی الله تعالی وي خزه د خاون پرده او خاوند د شذ پرده دا نو خاون به د خزه راسیات نه وي او خزه د خاون دا دواړه یو بل رازدان وي د دواړه سي د یو بل رازدان وي نو دا څنګه چې خاون خپل مور پراته لګي چې زما دا خزه چې دا داسې ده
ادا داسره اخذ خپل مور پلار ته لګي زما خاون چې دې بیا داسې کوي داسې کوي د سره کور روان شي روان شي ګور الله تعالی دې یو بل پرده ده دې خپل پرده ته انګړی تا نور واسي دې خپل پرده د انګړی تا نور ځکه چې بیا اوس مثلا که یو خاون لګي د خپل خزه متعلق د خدمت او خپل رور ته وایي یا خور ته وایي یا پلار ته وایي یا مور ته وایي یا اجنبي سړي ته وایي یا نو د دې معنا دا چې د خزه د په کنټرول کې نه ده یعنی دې ځکه دا شکوا کوي چې د خزه د په کنټرول کې نه ده نو بیا زمونږ په پته نشته قندار کې څه پوزیشن دی زمونږ وطن کې ورته خزه دنه وایي بیا وایي دا سړی د خزه دنه دی صحیح او که خزه هغه لګي خپل مور او پلار ته نو پته ولګي چې د خزه کې خزوال نشته چې خاون په اعتماد کې والی یعنی دا خزه ځکه کمپلین کوي چې په دې کې خزواله نشته چې دا څو کې چې خاون په اعتماد کې والی دا خاون په اعتماد کې دا غوښتو لپاره شریعت کې او په فلسفه کې او په ساينس کې او په حکمت کې بس دوه طریقې دي څو طریقې یو خزه لپاره ډېر اسانه فلسفه عبد الله بن مسعود صاحب رضی الله تعالی عنہ خو دې چې خاون بسنګ په اعتماد کې اخلي خدای ته وای بس وای دوه خبرې کوا څه کوا دوه خبرې کوا د خوراک په حواله مطمئن ساته او د سکس په حواله مطمئن ساته بس he will be all okay دا څومره قیمتي خبره کړې سفلا خانه صحیح بلکې حدیث کې راځي چې د خوراک په مقابله کې د سکس په حواله باندې مطمئن ساتل زیات اهم دي صحیح په خوراک باندې کمپرمایز کوي په دې بل خبره باندې دی باندې کمپرمایز دی وجه حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې خاوند کله خزي ته دعوت ورکړي خاوند پوهیږي نه خبره خزي ته دعوت ورکړي چې راشه دی خو صحیح اوسه ته پته رسو راته صحیح پیغمبر علیه السلام وایي جاءته ولو كانت على تنور کدا په تنور ولاړی فوري دی ورته ځان راورسي اوس تنور باندې راځه کوي ځان څه دی که خوراک پخای ډوډۍ پخای پیغمبر علیه السلام وایي ډوډۍ دی اوسوځي هغه ته ځان راورسي صحیح شو ډوډۍ دی اوسوځي خوراک دی اوسوځي خواته ځان راورسي ځکه هغه باندې د کمپرمایز کې خو دې شی باندې کمپرمایز نه کیږي دا کور رواني کې زیات تر دې خبره صحیح شو ګوره ځان باندې پرته نه شو دا حقایق دي شریعت څه سوي نه راسي دا حقایق دي او دا مصیبت دی جوړ شي موږ حقایق بیانونه حقایق کوم ځای چې حقایق دباوي نو هغه د مصیبت نشي الله تعالی فرمایي چې هن لباس لکم داخذه پردر تاز د پارا او انتم لباس لهن اتاسو پرده یې دوی د پارا تاسو پرده دی یو بل پردی بناخلی یو بل راز براز ساتي خدا خان به یو بل راز ساتي دی خپل خبرې نه لیکي خپل مور پلاته هم دی خپل خبرې نه لیکي ځکه اوس که الک هغه دا پردا لیک خپل مور پلاته صحیح شو نو هغه مور خو د خپل دوی سره اندردی لري کله لري ورته همدا نو هغه پوری راځي هغه خپل مجور ته ستا خدای وی خو باسا هغه زما زیره په اور کې ودرول یو قیامت جوړ شي صحیح شو او خزه لاړه او خپل مور ته دا خبر وکړي نو هغه هم ان د سیم وی هغه هم درد لري خپل ورور سره لري کنه نو بس هغه راځي خواشه په لوی عذاب ته در پسې رااله صحیح نو بیا هم کور باندې نو خبره سره الله تعالی وي تاسو د یو بل پرده یې د یو بل پرده ماغلی چې کور بروان نشي اهن لباس لکم وانتم لباس لهن د پرده تاسو د پارا وانتم لباس لهن تاسو پرده دوی د پارا علم الله انکم کنتم پتہ د الله تعالی تاسو وې خیانت مو کو ځانونو خپل سره ان کله د شپې تیار کې بدا سي حرکت د نوشه ځکه ځان کنټرول کول ډېر ګران کار دی فتاب علیکم الله تعالی رجوع کرتا سبحان ان حکم ډراپ الله رجوع کرتا سبحان نو د شپې د روزي حکم یې څه ډراپ وکړو خو اوس کوئی ډراپ کو پتا کو بیګا دا کار کړی چې هغه خپل ډراپ نو سبکه څه کفاره څه قضا الله تعالی وعفا عنکم بس معاف کړه ما څوک معاف نه در باندې کفاره څه نه باندې قضا شته وعفا عنکم فالعان باشرون اوس لګای مباشرت کوي ور سره وابتغوا ما كتب الله لكم الکوي آغا چې لیکل دی الله تعالی تاسو پاره چې لیکل دی الله تعالی تاسو پاره نو دوه شي نه الله تعالی په مباشرت کې لیکلي نمبر اول اولاد ان نمبر 2 سټیسفیکشن نمبر اول اولاد خو هر وخت اولاد مطلوب نه سټیسفیکشن مطلوب دي
وکلوا خری واشربوا اسکی حتی یتبین لکم د شپې خری او اسکی تر دې چې واضح شي تاسو ته الخيط الابيض اغسپینتار من الخيط الاسود د تور تارنا. خوراک کوي د شپې اسکاک کوي پر رمضان کې یا پروژه کې تر دې چې تور تار او سپین تار سره جدا جدا ښکار شي. تور تار او سپین تار خو دې ته وایي محاوره. سوې ورته موږ ورته ضرب الامثال وایو، موږ ورته وایو یا په ساده پښتو کې موږ متلونه وایو. تاسو متل وایي؟ متل په عربی کې ورته ضرب الامثال وایي. نو دا اوس یو متل دی، تور تار او سپین تار سره جدا جدا شي. تور تار او سپین تار سره جدا. اوس ګوره بچ دا اپلای کیږي څنګه. خو یو صحابي دی حضرت عدي رضی الله تعالی عنه، ډېر ساده سره هغه پیغمبر اسلام ته بل راغی، یاره چې ما خو بیګا سپین تار او تور تار د خپل پلو لاندې خولي او د شپې مې خوراک کا کو خپل تقاضې پوره کولې، لږ ساعت بعد به ورته کتل چې جدا جدا ښکاري که نه، نو بیا به نه ښکاري ما به یو جام به نور راکوي. صحیح شو؟ یو پیاله چای بل راکوي. صحیح وایي چې ور مې در ښه نور راختلو دنه لا تور تار او سپین تار جدا جدا نه ښکارېدل چې دروازه مې لرې کړه نه خو نیمه ورشي وه. صحیح. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وخندل، یو جمله ورته وویله، وی ها تا تور تار او سپین تار چې کوم خدای قرآن کې ذکر کړي د پیلو لاندې دی خو دی د بالښت لاندې دی خو دی، وی انک اذن لغریض القفا، ته خو واقعي د لوی سټ مالک یې. واقعي صحیح. نو د لوی سټ مالک دا د دې دوه معنی دي. څو معنی دي؟ دوه معنی دي. یو زموږ پښتنو وطن کې تاسو به ووایي مونږ پوسټ پاند دي، مونږ سرمنې غټه ده، مونږ سرمنې نو سرمنې غټه ده. د دې دوه معنی، یو خو به خبري اثر نشته، د باندې خبره اثر مسر نه کوي ځکه سرمنه کې نو دي، نه پوسټ پلان دي. صحیح. دله غوسه مو نه ورته، دله غوسه مو ځکه خبرې په اثر نشته. اځم پوسټ پاند دي معنا دې کما کل سره دي. څه شي کما کل سره دي انټلیکچوال اپروچ نشته. موږ دا محاوره عرب وای عریض القفا، هغه چې ساده ډېر اپروچ نشته وای څه ټکټ دی. نیا خو پیغمبر اسلام ورته دا مزه خو کوي ته ډېر ساده سره خبرې ته ځین نه رسې څه ټکټ دی. صحیح. او یا دویمه معنا دا و چې د دې تور تار او د سپین تار نه چې کوم قرآن کې الله ذکر کړی دی دا خو د هرایزن لایټ مراد دی. څه مراد دی؟ او افق باندې په اسمان باندې کوم تورواله او سپینواله چې دي تور صبح کاذب او صبح صادق یا د شپې تیار او د سبا رڼا، نو دا کوم ځای په افق باندې. اوس افق سوره لوی دی، یا سبحان الله څو کې مېر من کول شي زور سره. نو الکتا هغه د خدای تور تار او سپین تار د پیلو لاندې راوستي دي، نو پته نشته ستا پیلو سوره غټ دی او چې دومره غټ پیلو چې سټه سوره یې دوره بالغ ولا پکار دی، هغه شمال نه تر جنوب پورې خبره ده کړه. دا دوه تعبیر دي. نو ورته کېنا نو جبرئیل امین ناغه تور تار او سپین تار خو الله ذکر کړو، تفسیر وشه په یو کلمه من الفجر. څه شي؟ من الفجر چې کلاو شي او واضح شي سپین تار د تور تار نه. من الفجر بیان د الخيط الابيض د سپین تار بیان دی چې سپین تار معنا یعنی صبرنا چې واضح شي د شپې د تیارینا، صبرنا چې واضح شي نه دي ته وي تفسیر د قران په قران باندې متصلا چې د من الفجر د الخيط الابيض یا د سپین تار تفسیر اذان. اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم، اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وكما تلاوته عنا الليل وعنا النهار، فالله خير الحافظ. حاجی باری وہاں حاجی باری لے کر حضرت خیل تفسیر خون کئی قسم ہے بالکل مزہ کی اس کا سوچ پیدا شکا کہاں سے پلا خانہ دکان دے کر جو تفسیر نئے خون کئی جگہ سے اس لگے پروچ میں پیدا شکا